آدم علیه السلام زما د پاره دعا وغوښته ماته مرحبا وي وی دا غزین له غونتی مخکې بیا لاړو مخکې شو دغه ځای نه نو یو دسترخوان غوړېدلی دی یو دسترخوان پروت دی چې په هغې باندې غوښې غوړېدلي غوښې او بل دسترخوان دی چې په هغې باندې هم غوښې پرتې دي لیکن دا یو طرف ته چې دسترخوان غوړېدلی دی په دې باندې پاکې غوښې پرتې دي برابر نو چې دا پاکې غوښې پې پرتې دي د دغې خوا نه هېڅوک نه راځي او نه یې خوري پاکې تیارې غوښې پې پرتې دي لیکن څوک یې خوري نه هېڅوک دې نه خواله وله نه راځي او دا بل طرف ته چې کوم دسترخوان غوړېدلی دی په هغې باندې بدبوی او ګنده غوښې پرتې دي دا یې نه ډک دی ګنده بوی ترې خېږي خرابې شوي دي او دا خلک لګیا دی هغه خوري دا خلک راځي او د هغې نه خوراک کوي ګنده غوښه باندې انښتي دي اړم دي نو ما تپوس وکړو چې یا جبریل من هؤلاء اے جبریل علیہ السلام دا سجدہ سوکتی ما تے تپوس کو نبی علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام ماتوي چې راته د کوم کسان ښکاری چې په دې مردار باندې اړم دي مردار خوري دی پاکي خوله نه وړلی لاس نه وړلی او دې مردار غوښه باندې لګیاري چې پلیته دا بنتي رخیږي نو دا چې کوم کسان خوري نو دا ستا په امت کې هغه خلک دی چې حلال نه خوري او حرام خوري حلال نه خوري او حرام خوري چې حلالو ته خواتم نه راځي او حرامو پسې منډې وي حلالو له خواتم نه راځي او حرامو پسې منډې شروع کړي دي نو داسې خلک دا چې حرامو پسې منډې وي دا ستا په امت کې دي